السلام علیکم دوستانو. یو ښځه وه چې 5 ودونه یې کړي وو. یو خاوند ته به یې د بل په خاوند په باره کې به یې هر نه ویلو او د هر یو خاوند نه به یې مال دولت وښلو. بیا څنګه رسوا شوه ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټالۍ نښان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. دوستانو، هڅه په اسلام کې د 4 ودونو اجازت شته. په عزتمنو ښځو ته بیا داسې اجازت نشته چې 4 ودونه وکړي. په عزتمنو چې د سړو په مقابله کې ښځې کمزورې دي، د ښځو جنسي شهوت او قوت دومره نه وي دومره چې د یو سړي وي. داسې یوه ښځه چې 5 ودونه یې کړي چې هر یو خاوند سره به یو څو ورځې تېرولې، بیا به د مور کور ته د تلو په بهانه باندې به راوتله، بیا به د بل خاوند کور ته به ورتلله او هلته به یو څو ورځې تېرولې او بیا به بل خاوند ته تلله. په دې طریقه باندې د دې ښځې د خاوندانو نه پیسې هم واخلي، ایش شرط به یې هم کولو. عزتمنو چې د 5 ځایونو نه به ورته پیسې میلاوېدلې. اخر یوه ورځ 5م خاوند خپله ښځه په بازار کې ولیدله، یو بل سړي سره روانه وه. حالان کې دغه سړی هم د دې ښځې 2م خاوند و. چې دغه ښځه روانه وه خو په دغه ښځه باندې شکي شو چې دا خو زما ښځه معلومیږي، ځکه عزتمنو دغه ښځه خو په برکه کې وه خو د انداز نه یې وپېژندله. خیر خو سړی ورپسې شاته روان شو. ښځې او د سړي په تفتیش کې شول، د هغوی کور معلوم کو. کوشش یې کولو چې په یوه نه یوه طریقه باندې دا ښځه سیکم، دا مې تسلي وشي چې دا مې خپله ښځه ده او که بل څوک ده. اخر دغه موقع ترلاسه کړه. په یوه موقع یې ښځه ولیدله. سړی ډېر زیات سخت حیران شو چې ښځه خو مې مور کاره تللې وه، دلته کې څه کوي چې په دې سړي سره اوسېږي. ده په زړه کې دغه فیصله وکړه چې نن به دا سړی او ښځه دواړه وژنم. چې کله ښځه او سړی چې یو ځای شول، ډېر چاغ دی، نو ښځه ورته ډېر په مینه باندې ستړي مشي وکړ او یو بل ته یې په مینه باندې کتل. مور هم حیران شو او صبر ترېنه ونه شو. په سړي یې غږ وکړو چې ته څوک یې چې زما ښځه دې ځان سره ایساره کړې ده. په دې خبره باندې دغه بل سړي ورته ویل د دې سمه ښځه وه، دا زما ښځه ده او ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی. ښځې چې دا هر څه ولیدل او د خپو نه یې ځمکه وتښتېدله او بیا ورسره بله لار نه وه. ویمه اخر چې دواړو خاوندانو ورته وویل چې دا څه کیسه ده. ښځې ورته وویلې چې او بلکل تاسو دواړو زما خاوندان وئ، زما نور 2 سړو سره هم ودونه شوي دي. دواړه سړي په دې خبره باندې ډېر زیات سخت حیران شول. ښځې ورته وویلې چې ما د یو ملا نه اورېدل دي چې ښځه هم 4 ودونه کولی شي. ځان سره دغه ښځه روانه کړه او د هغه ملا خوا ته ورغلل. ملا دا خبرې کړې وې، ملا چې دا مسله دې ښځې ته کړې وه. ښځې ملا ته وویل چې تا یو ورځ د جمعې په ورځ باندې بیان کولو چې په هغه یو انسان 4 ودونه کولی شي او دا ډېره ښه خبره ده. ما همدومره خبره اورېدلې او ودونه مې وکړل. ملا ورته ویلې تاله پکار و چې نور بیان خو دې اورېدلی و، ما مطلب هېڅکله هم ښځې نه وي. هغه ټایم کې د سړو نه بیان کېدلو زما د انسان نه مطلب سړي و، هېڅکله هم ما ښځې نه دي یادې کړي. سره ښځې توبه ویسته او ډېره زیاته سخته شرمنده شوه. کومو سړو سره یې ودونه کړي و هغوی ټول ورته طلاق ورکړو. یو بل سړي سره واده وکړو. کومو 5 کسانو سره یې ودونه کړي د هغه 5 والو ورته طلاق ورکړو. وروسته بل سړي سره واده وکړو. بله خبره نیمګړې مه اورئ، نیمګړې خبره باندې عمل مه کوئ، تر څو چې انسان پر ټوله پوره مسله باندې پوه نه شي. ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه کوم. د نور ښایسته معلوماتو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ. یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.